السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې انتهایی ډیر مهربانه ذات دی او کریم ذات دی، او په نبی مصطفی احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف چې انتهایی بهترین او انتهایی شفیق پیغمبر علیه السلام الله تعالی مو تاسو ته راکړی. نن چې زمونږ کومه وظیفه د مسلمانانو الله دې تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي، الله دې تاسو له ډېرې کامیابۍ درکړي، الله تعالی دې تاسو تمام حاجتونه او مقاصد او ضرورت د خپلو خزانو نه پوره کړي، او الله تعالی دې تاسو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي دغه مسافرو له دې الله تعالی ډېره اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي، او الله تعالی د هر مصیبت نه وساتي. نن زمونږ وظیفه د مال او دولت دپاره ده، یعنی مال ډیر بهترین چیز دی خو چې په ښو کارونو کې ولګي. صحیح شوه که نه؟ اوس که یو انسان سره ډیر مال موجود دی لیکن دی چې دی کنجوس دی، دی چې دی د روپۍ سر نه خوږي، د په روپۍ کې سل اتانیزه وي، نو دغه انسان دپاره مال بیا د دپاره د عذاب سبب ګرځېدلی شي او د هلاکت. او کم انسان چې غواړي چې انشاءالله زه دا مال الله مال راکړي او زه به انشاءالله په غریبانانو تقسیموم، مدرسو ته به ورکوم، مولیانو طالبانو سره کونډو سره یتیمانانو سره به زه مرسته کوم، الله تعالی مال دې دپاره راکړي چې ستا د دین خدمت پې کوم، ستا د دین د سربلندۍ دپاره یې لګوم، نو انشاءالله چې دې وظیفې سره به الله تعالی تاسو له مال درکړي خو چې ستاسو ورسره دغه یقین او عقیده وي. لہذا ډیر مالداران خلک داسې دي چې حدیث مبارک کې راځي سحر 2 فرشتې راکوزیږي او دا اعلان کوي یا الله خرج کوونکي له د هغې بهترینه بدله ورکړي او بهترین هغه ثمره وله ورکړي. بله فرمایي چې الله کنجوس سړي مالک تباه کړي او د هغه مال ضایع کړي. لہذا خپل مال په ښو څیزونو کې لګول، په بهترینو مدرسو کې جوماتونو کې لګول، په دې نیت سره دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ چې الله ماله څونه مال راکو زه به دې نه 2% مال د الله تعالی د رضا دپاره وباسم غریبانانو یتیمانانو له. انشاءالله چې الله تعالی به دې وظیفې سره تاسو غنیان کي، تاسو به دې وظیفې سره الله تعالی مالداره کي، او چې مال رالی نو بیا هر څیز به انشاءالله د الله په فضل او احسان سره موتا ته کینی او پاسي. نن سبا کو یو انسان ډیر زیات غریب دی که نه، نو هغه باندې څوک سلام هم نه اچي. دا خبره زموږ په معاشره کې ډیره په عام توګه باندې روانه ده. کو یو ورور غریب دی نو کم چې مالدار ورور دی هغه مو سره مرسته نه کوي، دا خو مړه غریب دی، د روپۍ سر یې نه دی. صحیح شوه؟ یو خور د غریبه. لہذا کم سړی چې امیر وي مالدار وي نو مخکې ته هم ګاډي رواني، وروسته ته هم رواني، هر سړی ورته سلام او دعا کوي، بلکې هغه نه کوي د هغه مال خبرې کوي. لہذا هر سړی دا غواړي چې ماته د الله تعالی بهترین د حلالو مال راکړي، نو دې وظیفې سره به تاسو ته الله تعالی هغه ځای نه مال درکړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي، او ستاسو مشکلات به مو سره ختم شي، او بغیر د اسبابونه به الله تعالی ته بېنهده وسعت والا رزق انشاءالله العزیز پاک او طیب رزق درکړي. ښه اوس وظیفې سره ته زه وظیفه درته ښیم، وظیفه ځان سره نوټ کئ انشاءالله العزیز. روزانه د ماسخوتن د مونځ نه پس په تاسو 11 پیرې وړومبی درود شریف ووایه، 11 پیرې. ښه درود ابراهیمي کوم وی ډېر زیات بهتره وي. د ماسخوتن مونځ نه پس به تاسو 11 پیرې درود شریف ووایه، د هغې نه پس په 314 پیرې قل اعوذ برب الفلق سورة الفلق چې ورته وایي. سان اخیری صورت دی، په اخیری سپاره کې 13 کې د اخیری صورت نه یو صورت وړاندې یعنی مخکې صورت داسې دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دا به تاسو 314 پیرې بیا به 11 پیرې درود شریف ووایئ. د هغې نه پس به تاسو بیا 3 پیرې بیا درود شریف ووایئ، بیا به 140 مرتبه الله الصمد الله الصمد دا به تاسو 140 مرتبه ووایئ. 3 پیرې به بیا د درود شریف ووایئ. دا وظیفه به تاسو کم از کم جاری ساتئ. لکه تاسو ته چې ډاکټر ووایي چې تاسو به دا دوی جاری ساتئ، ستا مسله لږه غټه ده، نو دغه رنګې
په یو او په دوه او په درې ورځو نه کېږي دا خبره ښه چې تاسو ته څوک وایي چې یو ورځ وظیفه ده 2 ورځې ده نو الله تعالی به یو سیکنډ کې هم کوي خو لهذا تاسو دا ګرنټي نشم درکولی لیکن تاسو چې مسلسل یو څو ورځې وکړئ نو تاسو ته په خپله اندازه ولګي تاسو به د خپل مال په خپله اندازه په خپلو کولو سترګو ووینئ او په کولو غوږونو به یې واورئ چې انشاءالله ورځ په ورځ به ستاسو په مال کې په تجارت کې په رزق کې وسعت او برکت او فراخي راځي او حلال رزق او مال به الله تعالی درکړي لهذا دا وظیفه انشاءالله العزیز د ماسخوتن د مانځه نه پس وکړئ خو دې کې یو خبره دا ده چې دې وظیفې دپاره به تاسو اجازت غواړئ صحیح شوه که نه ځکه چې دا وظیفې ډېره په مشکله سره حاصلیږي دې دپاره وظایف دې دپاره چلې وي لهذا تاسو انشاءالله العزیز چې کم از کم کمنټ وکئ په کمنټ کې یو پیر سبحان الله ولیکئ تاسو ته به زموږ د سیړه اجازت میلو شي خود به خوده بس او که څوک داسې ویلی شي چې یاره موږ ته اجازت پکار دی نو زموږ ورته بیا جواب کې ووایي چې تاسو ته زموږ اجازت دی لهذا وظیفه انشاءالله العزیز وکئ الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه او ضرورت پوره کړي جزاک الله خیره